ولله يسجد او الله جل شانه ته سجده کوي من في السماوات او سوق چې پاسمانو کې دي والارض او پسمکه کې دي طوعا فخخا وكرها او پناخخا وظلالهم او دجسورهم بالغدو والآصال د سبا او د مخام په وخت قلت ورته ويا من رب السماوات سوق د قانون کې د اسمانونو د زمکي قل لله ورته ويا الله جل شانه دي قلت ورته ويا افتخذتم يعني ولي تاسو من دونه بدغنا اولیاء دوستان لا یملکون او اختیار لري لانفسهم د خپل ځان لپاره نفعا د ګټي ولا ضر او نه نقصان قلت ورته ويا هل يستوي الاعمى اي برابر دي علم والبصير او بنا ام هل تستوي الظلمات اي برابر دي تیارا والنور او رڼا ام جعلوا لله اي جوړوي د الله جل شانه لپاره شرکاء داسې شریکان خلقو چې هغه پیدا کړی کخلقه پشان د پیدا وخت هغه فتشابه الخلق بس ګډوډ شوی په دوی باندې پیدا وخت راغی قلت ورته ويا الله خالق كل شيء الله جل شانه پیدا کون کی هر چیز دی او هو الواحد القهار هغه یو دی غالب دی صدق الله د توحید ډیر مضبوط دلایل تفصیل سره بیان فرمایل چې الله سبحانه وتعالى هغه ذات دی چې هغه خی تاسو ته برېښنا د پاره د یری د پاره د تمی او د امید او دغه شانتي الله جل شانه د درنی اوریزي او زین ابل زیته منتقل کوي او دغه غرزار او برېښنا د الله جل شانه تسبیح او تحمید او پاکي بیانې دغه د یرینا او بیا دغه برېښنا او دغه غرزار دغه رعد د الله جل شانه په حکم د درنی اوریزي او زین ابل زیته منتقل کوي او دغه شانتي د برېښنا د تندر په کوم ځای کې د الله جل شانه حکم په غزي باندې راغورځي خاص د الله جل شانه دعوت دا برحق دی د الله جل شانه د دعوت نه ما سوا چې څومره د غیر دعوت دی هغه ټول دوکه ده فریب دی دجل دی او د الله نه ما سوا چې څوک د غیر نه غوښتنه کوي تمه لري طلب کوي داسې دی لکه چې یو سړی اوبو ته لاس ونیسي د لرې ځای نه او دا امید وساتي د اوبو به په خپله باندې زما خولې ته راشي چې څنګه دا ناممکن دی نو د الله نه ما سوا چې څوک د غیر نه مدد غواړي د هغوی دا دعا هم دغه شانتې باطل دی او دغه شانتې بې اثره دی اوس په دې ځای کې د آیت سجده ده آیت نمبر 15 چې کومه ده آیت سجده ده د دې لوستونکي اوریدونکو ټولو باندې چې سجده واجب شي 14 مقامات دي په قرآن مجید کې چې کله هغه تلاوت کړي شي براه راست یا واوریدل شي براه راست ریکارډینګ نه براه راست چې کله دا واوریدل شي نو دې اوریدونکو باندې سجده واجب دي سجدي د پر هغه ټول شرایط دي چې کوم د مانزه لپاره شرایط دي د پاکي وغیرہ او نیت د سجدي هغه د چې زړه کې دا راوستل شي چې د قرآن کریم د آیت د تلاوت سجده کوم زړه کې دا نیت راشي او بیا الله اکبر درې ځل سبحان ربي الاعلى بس دا سجده پوره شو نو یو وخت متعدد سجدي هم ادا کول شي او بهتر دا چې کله هم د آیت سجده تلاوت کړی شي یا اوریدل شي مکروه وخت نه نو فورا سجده کول پکار دی واجب عمل د غیر د عذر نه مؤخر کول دا مناسب نه دی بهر حال چې کله هم سجدي آیت ولستل شي یا اوریدل شي برای راست هغه فورا سجده کول پکار دی تاکي یو د آیت مبارکه دی هغه سور له مقاماتو کې ولله يسجد من في السماوات والارض دا آیت مبارکه دی چې په دې اسمانونو کې او په دې ځمکه کې چې دا څومره مخلوقات دي ټول د الله جل شانه په حضور کې سجده کوي او په دې کې داسې دي چې ځینې په خوښه باندې د الله جل شانه د اطاعت او فرمانبردارۍ په نتیجه کې چې سجده کوي او ځینې چې دي نو مجبورن هم کوي ځکه دینه بغیر چاره نشته دی د الله تبارک وتعالى د وړاندې د سجدې نه بغیر چاره نشته دی او که یو ډېر متکبر وي هغه سجده نه کوي نو د سوري چې د روان وي سوري چې هغه سجده کوي نو یو هم داسې مخلوق نشته په اسمانونو کې او په ځمکو کې چې هغه د الله تبارک وتعالى په حضور کې چې هغه سجده نه کوي یعنی ټول د الله رب العالمین په حضور کې سجده لري سحر او بیګا هر وخت سحر او بیګا زموږ استادو په اصطلاح کې هم چې کله یو سیز تشبیه کثرت سره ورکول کېږي نو خلک وایي چې سحر او بیګا او چاته یو کس وایي چې ته زموږ زیته ډېر تلي راتلي نو ورته وایي چې سحر او بیګا راخوشي وي مطلب دا چې کثرت سره به تلي راتلي نو دې کې هم الله تبارک وتعالى فرمایي دا ټول مخلوقات الله جل شانه ته سجده کوي سحر او بیګا یعنی هر وخت الله جل شانه په حضور کې سجده لري او بیا الله تبارک وتعالى یو سوالیه جمله کې توحید بیانې زما محبوب پیغمبر دوی ته وایي څوک دې پیدا کون کې پالون کې د اسمانونو او د ځمکې او دوی ته بیا جواب ورکړي چې الله جل شانه دی نو دوی ته وایي چې تاسو د الله تبارک وتعالى سره نو معبودان نیولې حقیقت دا دی چې دغه معبودان باطله ده غیر الله ما سوى الله د الله نه ما سوا چې چانه تاسو نفع او نقصان مالک غني تمه لري هغه خو د خپل ذات د لپاره هم چې دی نو هیڅ قسمه د نفع او نقصان مالک نه دی نو آیا تاسو په خپل باندې سوچو کې چې علون او بنا برابر کې دي شي نه ښکاره خبره ده خو عام فهم سوال دی یو سړی د دوه سترګو نه نور بصیرت نه محروم دی یو سړی بنا دی الله جل شانه هو د سترګو نعمت ورکړي دی علون او بنا نشي برابر کې دي
دغه شانتي یو ځکه ټپ تیاره ده او بل ځکه رڼا ده، نو تیاره او رڼا نشي برابر کړي. دغه شانتي مشرک او موحد هم نشي برابر کړي. نو څنګه چې د روند او د بینا په منځ کې څه مماثلت نشته دی، د تیارې او د رڼا په منځ کې مماثلت نشته دی، دغه شانتي د مشرک او د موحد په منځ کې هم څه قربت او نزدېکت نشته دی. د موحد مثال چې د یو الله عبادت کوونکی دغه مثال د بینا دی، د مشرک مثال د روند دی، د موحد مثال د رڼا دی او د مشرک مثال د تیارې دی، دا نشي برابر کړي. او بیا فرمایي آیا د الله تبارک وتعالى سره دوی شریکان ګرځي چې دوی هم پیدا کول کوي څرنګه چې الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی، آیا په دوی باندې د دوی پیدا وخت ګډوډ شوی دی؟ قلت ورته ووایه یو الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې هغه د هر څیز خالق دی، واحد دی او قهار ذات دی، غالب دی په ټولو باندې. ولله يسجد او الله جل شانه ته سجده کوي من فی السماوات، هغه څوک چې په اسمانونو کې دی، والارض او په ځمکه کې دی، طوعا وکرها، طوعا په خوښه، وکرها او په ناخوښه، وظلالهم او سوري د دې سوري هم د الله جل شانه په حضور سجده کوي، بالغدو والآصال د سبا او د ماښام په وخت کې. قلت ورته ووایه من رب السماوات والارض، څوک دی پیدا پالونکی د اسمانونو او د ځمکې؟ رب هغه ذات ته وایي چې ابتدا نه یو څیز تدریجا هغه خپل انتها ته رسوي. الله تبارک وتعالى رب دی، مربي دی، تربیت کوونکی دی، پالونکی دی. څوک د اسمانونو د ځمکې رب دی؟ قلت ورته ووایه الله جل شانه دی. قلت ورته ووایه افتخذتم، تاسو نیولې دی من دونه بې د هغه نه، سوا د هغه نه، اولیاء دوستان، لا یملکون هغوی اختیار نه لري لانفسهم د خپل ذات دپاره نفعا د نفي ولا ضره او نه د نقصان. قلت ورته ووایه هل یستوي الاعمى، آیا برابر دی ړوند، والبصیر او بینا، ام هل تستوي الظلمات، آیا برابر دی تیاره، والنور او رڼا؟ دې ته جمله استفهامیه وایي چې آیا برابر کېدی شي؟ نشي برابر کېدی. نو څنګه چې دا نشي برابر کېدی، نو مشرک او موحد هم نشي برابر کېدی، کفر او اسلام، شرک او توحید دا هم نشي برابر کېدی. ام جعلوا لله، آیا دوی جوړوي د الله جل شانه دپاره شرکا، داسې شریکان، خلقو چې هغوی پیدا کړي دي که خلقه په شان د پیدا وخت د الله، فتشابه الخلق، پس ګډوډ شوي دي په دوی باندې دا پیدا وخت دوی. دا سوال دی د دوی نه، د مشرکینو نه، آیا دوی هم چې چاته عبادت کوي نو د دوی د معبودان د الله نه ما سوا چې چا نه دوی بلنه کوي، هغوی هم د الله نه ما سوا دوی څوک پیدا وخت کولی شي، پیدا کولی شي؟ که چېرته داسې وي چې د دوی په دوی باندې هغه پیدایش ګډوډ شوي وي، نو بیا د وایي. قلت ورته ووایه الله خالق كل شيء، الله جل شانه خالق د هر شی دی، وهو الواحد القهار، او هغه یو دی، واحد دی، قهار، غالب ذات دی. د الله تبارک وتعالى د توحید دا مختلف انداز سره دلایل الله جل شانه ذکر کوي. رب کائنات ته د خپل بندگانو دا صفت ډېر زیات محبوب دی چې کله دی ناست وي د الله جل شانه د عظمت تذکره کوي، د الله د بڑایي تذکره کوي، د الله جل شانه د کبریایي تذکره کوي. ځکه د کائنات الله رب العالمین پیدا کړی دي لپاره چې د الله جل شانه معرفت خلقو ته حاصل شي، الله جل شانه خلق وپېژني. نو په خلقو کې چې کوم خلق داسې وي چې هغوی د الله جل شانه معرفت خلقو ته ښیي، نو دا الله رب العالمین ته ډېر زیات محبوب خلق دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دا ټول انسانان او جنات ما نه پیدا کړي، فرمایي مگر الا ليعبدون، الا ليعرفون، د خپل معرفت دپاره ما پیدا کړي چې ما وپېژني. نو چې کوم کسان خپلو کې ناست دي د الله جل شانه د ذات تعارف کوي، عظمت بیانوي، کبریایي بیانوي، د الله جل شانه د نعمتونو تذکره کوي، دا مجلس الله تبارک وتعالى ته ډېر زیات محبوب دی. ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین د توحید دلایل بیانوي چې د یو مسلمان د مؤمن موحد عادت جوړ شي همیشه په دې کائنات باندې غور او فکر کول، سوچ کول، تدبر کول. افلا تعقلون، افلا تذکرون، افلا يتدبرون القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لعلكم تتفکرون، لعلكم تعقلون. دا ټول هغه دلایل دي چې بار بار دعوت فکر راکوي چې یو مؤمن به په دې غور او فکر کوي، په دې کائنات کې تدبر به کوي او فکر به کوي، د الله جل شانه ذات به په دې باندې پېژني.